چې زه د ګوره دغتې نه ما ماشوم راواغستو چې ماشوم مې راواغستو نو وایي هلک مې راواغستو جینۍ رانه پاتې و وایي زه وغورځېدم ما هغه هلک وغورځوه چې یاره الله به ناراضه شي چې تا جینۍ پاتې کړې ده وایي زه واپس شوم هغه جینۍ مې هم راواغستو زه چې راووتم واپس چې مې وکتو نو زما چې څه وه اړي موړي وه هغه ټوله لاړه چونکې دلته کې چې دې حالاتو ته زه ګورم الرحمن الرحیم محمد زبیر خان یم شروع کوم د لوی الله د ستر نوم نه چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی کتونکو دا وخت موږ د وي سي اریانې کې موجود یو پشمال بازار دی او دلته کې چې دی ډېره په های لیول باندې تباهي شوې ده چې د سیلاب کم صورتحال او دلته کې چې به د خلکو کم تیر شوي دي د دې علاقې مقامي خلکو سره به خبرې اترې هم کوو چې هغه د سیلاب کې صورتحال څه ټایم څه و پای چې دی کومه سخته تېره شوې د هغې چې کوم ماشومان د هغې چې کوم زنانه د هغوی چې کوم املاکو ته نقصان رسېدلی دی ډېر زیات زیان شوی دی دلته کې چې د اوسه پورې حکومتي چارواکي چې دي هغوی د هغې رسایي نه ده شوې موږ به د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې د هغه انتظامي نه د هغه حکومتي وخت نه مطالبه کوو چې کم سے کم د دې علاقې د خلکو ته راشن پکار دی دې ته چې دی میډیسن پکار دی دلته کې چې دی تبیانې شوي دي د دې د اوسه پورې دادرسي نه شوي د خلکو سره به خبرې اترې کوو چې هغه د سیلاب صورتحال ته پس نظر ګوري او د حکومت نه غوښتنه څه کوي قدرمندو کتونکو یو خدای خدمتګار را سره ولاړ دی چې هغه په دې سیلاب کې د دې خلکو مرسته څنګه کړې ده د دې خلکو هغه بچ بچاوي څنګه کړې ده په خپل هم متاثر دی د هغه سره به خبرې اترې کوو چې به دې اخلاص وي السلام علیکم جی وعلیکم السلام روزانه پیژنګلو راته وکړه دا راته ووایي چې په دې پشمال کې خصوصا ستاسو چې کوم وي سي دی پای کې څونه نقصانات شوي دي څونه کورونه تباه شوي دي تر اوسه پورې چې دی هغه املاکو ته نقصان رسېدلی دی سازالۍ شوي ده که نه شوي او صورتحال څه د سیلاب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو ناول خو زه ستاسو شکرګزار یم چې تاسو راغلئ او زموږ د حال تپوس تاسو وکړو زه زما محمد رحیم نوم دی زه د دې اریانې اوسېدونکی یم او د دې علاقې لوکل ډاکټر یم نو حالات خو داسې دي چې تاسو په خپله حالات وکتو سیلاب ډېر انتهایي تباهي دلته کې چې دی هغه کړې ده د خلکو کورونه وړي دي او د خلکو جیدادونه دا بازار چې دی دا مکمل په اوبو کې ولاړو د خلکو دوکانونه مکمل تباه شوي دي په دوکانونو کې دننه چې کوم سوداګانې و زما خپل کلینیک چې دی دغه مخامخ دلته زما کلینیک دی هغه مکمل متاثره دی هغې ته دننه اوبه ننوتي نو تباهیانې خو ډېر زیات شوي دي او لکه ما ته به ذاتي خود زه دلته کې لګیا یم او زه چې زما نه څونه منډه کېږي زه خلکو له منډه وامه لګیا یم خو زما سره سهولیات نشته روډونه بند دي اسپتال ته زه خو صرف فرسټ ایډ ورکوم خلکو له نو چې زما د فرسټ ایډ نه بهر شي نو هغه زه بیا ریفر کوم نو زه هغه کم طرف ته ریفر کوم که ځي مخې ته لارې بندې دي نو موږ ته هېڅ قسمه سهولیات نشته د حکومتي د طرف نه موږ ته هېڅ نه دي راغلي هلیکاپټر راځي موږ یې نو چې داسې ځي کالام ته واپس ځي دلته پرون هغو یو لس تیلې د برې نه غورځولې دي چې په هغې هغه چې کم هغه مستحقین و هغو ته هم نه دي میلاو شوي چې هغه عام خلکو اوچت کړي دي دلته پوره محلي وړي دي د خلکو چې په هغې کې یو محله به زه تاسو ته یاد کړم مخامخ په دې بوډۍ کمر کې چې هغې کې 35 کورونه مکمل د سامانو سره غونډ وړي دي چې د هغې نه صرف خلک باروتي دي ورسره په خوا کې 18 ګاډي ولاړو هغه ګاډو سره مکمل ماله وړي دي هغه خلک چې دي نن شپږم اومه ورځ دی د هغو ته هېڅ قسمه لکه نه هغو ته سره راشن میلاو شوی دی چې پته نه لګي هغو په څه حالات کې دي ولې چې په منځ کې لارې بندې دي زموږ د هغو سره رابطه نه کېږي هغو زموږ سره نه کېږي نن یو ماشوم ما ته هغه سایډ نه روان کړی و زه ورپسې لارې ته لاړم او په لاره کې چې زه ورته ورسېدم نو ماشوم ایکسپایر شوی ولې چې سهولیات نو انتهایي یو ښایسته ماشوم چې هغه د سهولیاتو د وجې نه او د هغې د وجې نه ماشوم ایکسپایر شو هغه ما هغه واپس کړو هغه واپس لاړو زموږ مریضان نشته موږ سره ډاکټران نشته موږ سره میډیسن نشته موږ سره امبولانس نشته چې موږ د سیول هسپتال پورې سهار یو مریض چې په شا راوړی و خلکو په کټ باندې ما په خپل ویټس ګاډي کې هغه اچولی دی یو حده پورې ورسولی دی یو ماشوم سهار ایکسپایر شوی دی موږ ته میډیسن نه رسي موږ ته ترجیح اولنۍ مطالبه زموږ هغه چې د زموږ د ضلعي حکومت د وس خبره ده د صوبایي او د وفاقي حکومت هم نه دی زموږ روډ
د روډ نه علاوه زموږ غټه مسله موږ ته میډیسن دی. موږ له میډیسن نشته، زموږ مریضان ایکسپایر شو. موږ له په هلیکاپټر کې زموږ د وی سی اریانې خلکو له اوس پورې یو مریض زموږ نه دی وړی، علاوه دا نن یو مریض نه علاوه موږ ته د دوی ثبوت کی. مونږ هلته دلته هم خوارېږو، هلته لاړ شو په ګراوند کې هم خوار شو. مونږ له زموږ مریض نه رسي، مونږ له زموږ میډیسن نه رسي. خرچه کم خلک چې دي ټیک دی هغوی بیماران نه دي، مونږ به په دې ګیا ګزاره کوو، مونږ په دې ګوپي ګزاره کوو، مونږ په دې کچه سبزي ګزاره کوو، خو د مریض سره به مونږ څه کوو. زما نوم ظاهر خان دی او زه د پشمال اوسېدونکی یم. سیلاب سچویشن خو داسې ده چې هغه د بیانولو لایق نه دی، هغه یو قیامت صغرا و. هر یو سړی په منډه و. یو مونږ دلته کې چې دی شپې د خلکو تقریبا 3 ورځې شپې ورځې خوب نه دی کړی، بس دغه منډه ترړه، کله دی خو منډه کله دی خو منډه. مخې ته سیلاب رالی، تقریبا د بوډۍ کمر نه مخامخ شوتار دیرلم دې علاقو کې چې دی 3 کلي مکمل تباه شوی دي. بوډۍ کمر کې دی خو طرف ته 8 کورونه په یو ځای باندې یو چم هغه مکمل تباه شوی دی. اریانا بنګله چې دی هغې کې تقریبا ما سره اوس لیست موجود دی، دې طرف نه مونږ د بوډۍ کمر نه واله تر دې ځای پورې مونږ لیست جوړ کړی دی. 80 کورونه داسې دي چې هغه مکمل تباه شوی دي، خلک بې یار او مددګار دي په دې کورونو کې دي. بل سہولت دلته کې چې مونږ انتظامیه ته مونږ بار بار ریکویسټ کړی دی. ما په خپله اسې بارین ته دغه ته زه ښکته نه پیدل راغلی یم. ما ته یو سړي یو خبره وکړه چې یاره ته په هلیکاپټر کې ځې که دغه کې ځې که هلیکاپټر کې ستا یو ورور ته یو تیلی اوړه ورسي، نو ما زه به پیاده ځم، ما دې ورور ته اوړه ورسوی. نو زمونږ خپل کور متاثر شوی دی، خو الله شکر د مونږ سره انتظامات شته. زما ورور بالکل محفوظ دی، زمونږ بچي بال بچي دا د الله غټ شکر دی. نقصانات ظالم حکومت نشي کولی، خو دومره وشي او موجوده ټیم باندې عدادرسي وشي، خلکو دغه وشي. پرون ما ته یوه لږ خبره وکړه چې زه د کوره تښتېدم، ما ماشوم راواغستو چې ماشوم مې راواغستو، نو وایي هلک مې راواغستو، جینۍ رانه پاتې و. وایي زه وغورځېدم، ما هغه هلک وغورځوه چې یاره الله به ناراضه شي چې تا جینۍ پاتې کړې ده. وایي زه واپس شوم، هغه جینۍ مې هم راواغستو. زه چې راووتم واپس چې مې وکتو نو زما چې څه وه اړي موړي وه هغه ټوله لاړه. هغه کسان اوس پردي کورونو کې دي، بې یار او مددګار دي. مونږ خو الله شکر دی دلته کې چې کوم خلک استطاعت لري یا دغه لري هغوی خو څه نه څه کولی شي دغه کوي. او قوم ته هم زما دا اپیل دی، ښکتني خلکو ته هم زما دا اپیل دی. ټیک دی متاثره یو، مونږ ټول پوره پاکستان متاثره دی، خو هغه خلکو سره مرسته وکړو چې چا سر سوره نه وي. زمونږ خپل کور ته زما د تره کور لاړو دغه لاړو، خو الله شکر د مونږ سره متبادل انتظام و. نو زه حکومت نه ځان لپاره خپل رور لپاره دغه لپاره هېڅ نه غواړم. زه هم چې هغه خلکو ته محمد کریم شو، زرین شو، ښکته یوسف صوفي جان شو، پورې خانزاده حاجي صاحب زوی شو، د دې خلکو مکمل ډک ډک بازارونه لاړو، 9 ګاډي ولاړو په ځای باندې، 9 ګاډي ولاړو په ګراجونو کې، هغه 9 ګاډي لاړو. شهریار حاجي صاحب مکمل محله چې هغې 2 ښځې وې او 2 ښځو لپاره 2 کورونه جوړ کړي وو، ډبل چاته یو شانتې. هغوی هغه مکمل غریبي هر څه چې وه هغه سیلاب ویوړله. مونږ حکومت ته دا خواست کوو، ټیک ده سخته ده په ټولو ده، مونږ انتظامیه ته دا خواست کوو چې وروره تاسو د هلیکاپټر کالام ته ځئ او راځئ. کالام په نوم باندې کېږي چې یاره کالام کې خلکو سره زمونږ لوکل خلکو سره رابطه کېږي، هغوی وایي چې یاره مونږ ته هم راشن یو تروړه نه دی میلاو شوی دی. سرکاري انتظامیه دا خبره کوي چې مونږ دا راشن اسټاک کوو. یاره وروره ته چې اسټاک کړې نو اسټاک کړې، نو دا روډ خو چې کولاو شي دې خلکو ته خو بیا هم ورسي، څه مسله خو نشته. اوس 80 کسان د بوډۍ کمر 80 کسان ما سره لیست دی، وړه ماشومان چې دي 120 کسان جوړېږي. دا 120 کسان یو ماله څو ورځې ساتلی شي؟ شپږم ورځ دی، خلکو سره انتظامات نشته، دغه نشته، هدایات نشته. قدرمندو کتونکو د دې روډ جذبات او زما سره خو الفاظ نشي چې هغه بیان کوم، ولې چې وایي تاو په هغه ځای چې اور به بلیږي. موږ په راحته یو، موږ په سوري یو. دا خلک چې دا بې سره دي، بې سامانه دي، د دې سره د سر سوری نشته، د دې سره چې دی دلته کې د اوسېدو ځای نشته. په یو بل بنډل دلته کې په یو بل کورونو هغو دونه رړه غټ دی چې هغې یو بل له ځای ورکړی دی. خو چونکې دلته کې چې دې حالاتو ته زه ګورم نو زما په خیال چې نامناسب زه د دې خپل ویب سایټ په ذریعه باندې د ډي سي سوات جنید خان چې هغه ډېر ایکټیو دی هغه نه سوال کوم چې د دې خلکو د فریاد د دې خلکو د ژړا ماشومان دي دلته کې زنانه دي بې سرو سامان دي کم سے کم د دې سره د روډ د بحالۍ کوشش وکړي د دې سره چې د امداد مرسته وکړي. دا ځاله حکومت نشي کولی د کورونو چې کم آبادیان ورانې شوي دي کم کورونه ورانې شوي کم خلک بې کوره شوي دي. زما په خیال چې دلته کې لکه ما تقریبا 1 غنټه وویسته په 1 غنټه کې چې ما ته کم څیزونه مخې ته رالو دا د بیانولو نه دي. خو چونکې زه بیا هم کوشش کوم کیمرې ته مخامخ یم او د دې خلکو د اواز چې دا زه حالا حکامو ته رسوم زموږ وزیر اعلی صاحب د دې سوات دی زموږ د دې سوات سره تعلق دی هغه ته به زه خصوصا وایم چې ته هلیکاپټر ورکړې د هلیکاپټر په ځای د دې خلکو په سر لاس کېده. هلیکاپټر نه دی ضروري، د دې خلکو مرسته ضروري ده، د دې خلکو خېټه ډکول ضروري دی، د دې خلکو د سر سوری ضروري دی. پروګرام پای ته رسوم زما د پروګرام وخت الله په امان.